العالمین مسلمان باندې په هر زمانه کې آزمایش او امتحان راولي، د مسلمان په مال باندې، د مسلمان په بدن، په اولاد، خو آخر کې کامیابی فتح دا بیا د مسلمانی. یو زمانه کې بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام د زمانې نه پس لږه غوندې سرکشي پکې پیدا شو، د الله نافرمانی. یو قوم په الله مسلط که چې هغې ته عمالقه وایي، هغې راغلل په دې بني اسرائیلو باندې حملې وکړې او بني اسرائیل یې تقریبا ختم کړل. دا د موسی علیہ السلام د وفات نه پس خبره ده. د بنی اسرائیلو چې کوم عبادت خانې وې لکه زمونږ چې جوماتونه دي دی روان کړل، مکمل یې وغورځول، او د هغې کتاب و تورات کوم چې په موسی علیه السلام باندې نازل و، د الله کتاب لکه زمونږ دپاره قرآن حکیم دی، هغه تورات یې وسوځ او ختم یې کړ. او چې څومره د هغې تورات نسخې وې، د چا په کور کې وې که په عبادت خانو کې وې که بازارونو کې وې، هغه یې راایستلې او سوځولې به یې د منځ نه تورات ختم کړ. او چې کوم د بني اسرائیلو مشرانو، که هغه د مذهب مشرانو او که هغه د سیاست او د قوم مشرانو، ټول مړه کړل. د بني اسرائیلو ډلې یې ختمې کړې، ځای په ځای وتښتېدل او ملکونه یې وله تس نس کړل، پیسې یې ترې واخېستې، ښځې یې ترې بوتلې، ماشومان بچي بوتلل، هغه یې غلامان کړل، ښځې ځان له وینځې کړې او بوډاګان یې پرېښودل، او چې کوم د جنګ ځوانان و هغه یې ټول مړه کړل. ټول طاقت د بني اسرائیلو د عمالقو د لاسه تس نس شو. یو غټه ابتلا پرې راله، کافر که په دې دنیا د الله نافرمانی کوي نو د هغې دپاره خو هم اخرت عذاب دی، جهنم دی. او مسلمان که دلته بدعمله شي او نافرمانی شروع کړي نو الله ولا عذاب ورکوي. الله دې بني اسرائیلو له عذاب ورکړه او سخت خطرناک عذاب یې ورکړه. پروردګار داسې کول چې د هغې کم علما او کم عبادت والا خلک وهغه مړه شو، مشران هم مړه شو. خاندان نبوت چې د پیغمبرۍ کم خاندان و هغې کې یوه ښځه داسې پاتې شوه چې د هغې په ګېډه ماشوم و، او د پلار د مرګ نه پس د هغې نه یو ماشوم پیدا شو، هغې له شمویل نوم کېښود. ارورو لویده لویده، پروردګار هغې شمویل له نبوت ورکړه، پیغمبري ورکړه، شمویل علیه السلام. سناسو بنی اسرائیلو کې یو پوټې لږه غوندې سا پیدا شوه چې د الله تعالی په مونږ کې پیغمبر پیدا کړ، او پیغمبر د دین تعلیم به کو، خلکو ته به عبادت خو. زور د تورات هغه جند او د تورات تعلیمات ورو بیا جمدي شو. چې زمانه تیره شو نو بنی اسرائیل د یو ځای بل ځای نه راغونډ شو، دوی خو منتشر شو، یو قوم یو ځای اوسېده، بل قوم بل ځای اوسېده، بل قوم بل ځای اوسېده، وتښتېدل، تتر بتر شو. عمالقو سخته سزا ورکړه، بیت المقدس یې ورته ختم کروان یې کړ. او دوی سره چې کوم تابوت و مسلمانانو سره یو غټ صندوق و د لرګي، او په هغې کې د پخوا پیغمبرانو د آدم علیه السلام امسا و پکې، د موسی علیه السلام تبرکات و پکې، د ابراهیم علیه السلام تبرکات و پکې، د تورات نسخه و پکې، د ابراهیم علیه السلام صحیفې و پکې، ایم ته یې وړه ځان سره. دا به بني اسرائیلو د جنګ په وخت کې استعمالو، چې کله به چا سره جنګ و نو دا صندوق به ځان سره وړه، د دې صندوق په برکت به الله فتح ورکوله، ایم ته یې. دا شمویل علیه السلام چې کله لوی شو، الله نبوت او پیغمبري ورکړه، د بني اسرائیلو بعضې مشران ورته راغونډ شو، ورته یې ویل چې داسې کار دی چې دې عمالقو په موږ ډېر ظلم کړی، ته لا پیدا هم نه وې، ځکه دې خو د مور ګېډه کې
او مونږ له ډېر سخت عذاب او سزا راکړې ده او زمونږ یې ډېره رسوایي کړې ده. ښځې رانه بوتلې، ماشومان یې بوتلل، اوس هم هغې سره وینځي غلامان دي. ځوانان یې راله مړه کړل، مشران د قوم او د مذهب هر څه ختم کړل. نو ته مهرباني وکړه مونږ له یو مشر جوړ کا، یو بادشاه راله مقرر که، یو مشر جوړ کا چې مونږ ټول په هغه متفق شو، راجمع شو، د عمالقو سره جهاد وکړو، د دوی نه خپل بدل وایو. حضرت شمیل علیه السلام ته خو پته وه، ورته وی ګوره داسې به ونه کړی شي. لاول خو که ما دله بادشاه جوړ کړو او به یې نه منې، او که ویم منې نو ما ته تاسو معلوم یې جهاد نه شئ کولی. وی نه که نه، وی ګوره ما ته پته ده. حضرت موسی علیه السلام چې زمونږ مشر و پیغمبر و، هغه چې کله تاو جهاد یې کو قوم ورسره دی، خو چې قوم یې کله هغه کافر دشمن ولیده وی اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون. ای موسی زه ته خدای دې جنګونه کوي، مونږ به دلته ناست یو، مونږ په دې کې نه یو. زمونږ مشرانو ستاسو مشرانو موسی علیه السلام ته داسې نه دي ویلي. او بیا بل پیغمبر حضرت خزقیل علیه السلام، هغه الله راولېږه د موسی علیه السلام نه ډېر وروستو. نو هغه تاسو ته ووایي، زمونږ مشرانو ته ووایي چې راځئ چې جنګ کوو. نو تاسو ورسره پاسېدی، خو چې دشمن ته ودرېدی نو ټول ته وتښتېدی. نو څه یو غر ته وتښتېدی او څه بل غر ته، څه بل غر ته. نو الله در باندې هلته داسې عذاب راوسته چې ټول یې مړه کړی. نو سم شی پام کوئ، زمونږ مشرانو د موسی علیه السلام سره هم دا چل کړی دی، په ځای پرېښی دی، او حضرت خزقیل علیه السلام هم په ځای پرېښی دی. نو که ما هم دله اوس یو بهادر انسان او یو بادشاه مقرر کړ، یقین مې در باندې نه راځي چې جنګ به وکړې. د تیارې خواره من او سلوا به یې خوړل که نه، تیار ترنجبین او تیار سیسې او مړزان به ورته راتلل، او په هغې کې به هم لا پیاز او مسور غوښتل. د هغې خلکو اولاد نه یاست. بهر کې دی وی چې نه مونږ به ولې جنګ نه کوو، مونږ خو دومره رسوا شوي یو، ذلیله یو چې د حد نه او د سترګو د لګولو ځای نشته. مونږ خو دغې ظالم قوم کافرو برباد کړي وو، زمونږ جوماتونه، زمونږ د الله کتاب او زمونږ د دین او د قوم مشران او ښځې زمونږ خو تبۍ کړې ده. مونږ له شا به یو بادشاه مقرر کا او مونږ بالکل ورسره ځو او د دې کافرو نه خپل بدل اخلو، او په دې بادشاه به دا ټول بني اسرائیل راغونډم شي، یو ځای به شو پې ټول. وی ښه وی ښه د یو کس ته مقرروم. نو په دې د ده په رعیت کې یو کس و طالوت د هغه نوم و، هغې وله بادشاه مقرر. دا هغه زمانه وه چې بادشاه به جوده و او پیغمبر به جوده و، پیغمبر به بادشاه نو بادشاه به پیغمبر. هغه زمانه وه. بادشاه وله مقرر که طالوت، وی دا ستاسو بادشاه دی، د سره غونډ شئ، دې به راته طریقې برابر کړي او ورځئ په دې کافرو باندې جهاد ورسره وکړئ. وی ښه دا طالوت دې مونږ له بادشاه مقرر کړ، دا غریب دی، ولم یؤت سعة من المال، دا خو فقیر غریب سړی دی، مسکین، چې ته مالدار به دې کتلی و، دولتمند سړی به دې مونږ له بادشاه کړو، دا غریب سړی دی. روم به اعتراض و، وی ګوره ما درته نه وی چې لاول خو د لکه ما بادشاه مقرر که نو تاسو هغه باندې متفق کېږئ نه، او که متفق هم شئ نو د جنګ ځوانان نه یې، خو تاسو غوبل کو نو. وی نه داس دا مونږ نه منو. وی اوس خو ما د الله سره مشوره کړې ده، ما خو د ځانه نه دی مقرر کړی، د خو پیغمبر یم، الله په مشوره مې دا سړی بادشاه مقرر کړی دی. بدبختو که دا مو ونه منه غر کېږئ. نو بعضې کسان خو د خپلې خبرې نه واپس شوي، ټیک ته وبه منو. بعض ووی چې یاره دا خو زموږ لکې شک دی او دا خو غریب دی او مالدار نه دی، او د قوم مشر خو مالدار پکار دی. وی مونږ له څه نښه راکړه. هغه وی ښه یو نښه به د الله نه وغواړم. وی پروردګاره دا طالوت خو ما ستا په مشوره د قوم مشر جوړ کړو، بادشاه مې جوړ کړو، خو دا بعضې خلک اخوا دې خوا کوي، یو نښه وله راولېږه. الله وی زه نښه هم درلېږم، ټینګ یې که، د ټینګېدو قوم نه دی بني اسرائیل، ټینګ یې که، یو نښه درلېږم. هغه تابوت چې کوم ته هغه کافرو وړی و، تختولی و ته، او په هغې کې هغه تبرکات پراته و، د تورات نسخه پکې پرته ده، او د ابراهیم علیه السلام او د آدم علیه السلام صحیفې پکې پرتې دي، او د مختلفو پیغمبرانو تبرکات پکې پراته دي. هغو کافرو ځان سره وړی و،
او کافرو به ډېر خیال ساته ځکه هغې کافرو به هم ځان سره دا ګرځو په جنګونو کې نو چې په کوم ځای به ورتلل نو کامیابي به یې مونته الله داسې وکړه چې هغه تابوت هغې پورې الله سپېره کړ هغوی خدای سپېره کړل چې کومه علاقه کې تابوت پروت و نو په هغې کې وبا ولګېده هغې ویل دا جوړ د دې چل دی ښه دا هغې قوم ته وړو چې هغې قوم ته یې وړه هلته بیماري خوره شو وی هغې قوم ته یې وړو بل کلي ته یې وړه هلته بیماري خوره شو خو دا لرکول پکار دی چې ویې سوځو ماتې کړو ویې نه ګورې وسوځویم او ماتویم ځکه د پیغمبرانو تبرکات دي پکې خو داسې به وکړو د خپل کلي نه به چېرته بل خو چېرته به یې وړو وی داسې وکړې یو د غوا ریړی راوسته او دا صندوق یې په هغې کې کېښوده او د بني اسرائیلو طرف ته یې وله مخه ورکړه وی ځای ورسره مه ویې شړی بس دا به هغې کره ځي را په مخ یې د هغوی په ریړه کې واچوه تابوت پکې پروت دی او را روان دی شپه ده هغه غوی نیغ راغی او د تالوت د دروازې مخکې ودرېده نه مخکې قدم او نه وروستو قدم خلک چې راپاڅېدل شمیل علیه السلام ته یې وویې چې تابوت خو دغه دی راغلی دی صندوق هوا خو په هغه غوی ریړه پروت دی او د توالوت د دروازې مخې ته ولاړ دی نه غوی مخکې دی نه وروستو ویې دا نښه شوه اوس منې وی اوس یې منو بس اوس خو ځکه منو چې نښه راله او اوس به دا صندوق هم مونږ ځان سره ګرځو چې مونږ حمله کوو نو مونږ له به الله کامیابي راکوي لکه زمونږ مشرانو چې به دا ځان سره ګرځو الله به کامیابي ورکوله طالوت یې وله بادشاه مقرر کړ هغه ته یې صندوق ځان سره واخله او لښکرواله ورځه په د عمالقو جهاد ورسره وکړه دې مخیار و ده وی چې دا خو ما ته معلوم قوم د بني اسرائیل دی خوار دی تېښته کړې ده دا خو نران نه دي هسې نه چې څه پکې کلکم شته مضبوطم ایماندارم شته خو جنګ کې دا قاعده ده چې یو قسم منډه وال د نور وړه خویی نو که دې کې د لس شلو دېرشو کسانو منډې والې خو زمونږ به هم زړه خور کي نو هغه پې یو تجربه کوله یو نهر و په هغې تېرېدل چې جهاد له تلل د هغه کافر او جابر بادشاه د هغې قوم د جابر بادشاه دغه زمانه کې جالوت نومو د هغه جنګ له تلل نو چې هغې له تلل نو ده پې یو شرط ولګو هلکه یو شرط در باندې لګو وی ما سره به جنگ له هغه سړي ځي چې په دې نیر پورې وځي خو د نیر نه صرف یو چونګ اوبه څکي او باقي به نه څکي یو چونګ به څکي او که چا زیاتې اوبه وڅکلې ګوری به ځان سره نه پرېږدم او تلې هم را سره نه شي ګرمي وه دوی چې دا سړي زامن په نیر ور پرېوتل بس شورو یې پې وکړل هر یو خېټه وپړسوله په اوبو باندې لږ غوندې او 80,000 لښکر و څومره و 80,000 خو د دنیا لښکرې په نیر ورلل او خېټه شنه خېټه کړه او ښې اوبې وڅکلې او صرف یو څو کسان په شمېر پکې پاتې شو 314 چې هغوی د هغه خپل بادشاه په حکم عمل وکړو یو چونګې به یې راواغستې هغې وڅکلې خو چې نیر نه پورې وتل نو چې چا اوبه ډېرې څکلې وی بیا تږي و د خدای شان دی ګرمۍ کې چې اوبه څومره ډېرې سړی څکي که نه نو هغه هم نور هم تږي کېږي بیا په نیر راغوټه شو بیا بیا اوس کله چې پورې بوتل بیا به رالل په نیر به راغوټه شو اخره کې طالوت ته وایي مونږ خو د تلو نه یو دا خو ډېره ګرمي ده او بلا به موږ کلې مونږ خېټې چوي مونږ مزل کم ځای کولی شو او هغه 314 کسانو وی چې مونږ ستا په خبر عمل وکړو یو چونګو به موږ کلې تنده مو لږه سړه شوه مونږ کې د تلو طاقت شته دا نور نران پاتې شو 314 ځان سره نبی علیہ السلام فرمایي بخاري شریف کې حدیث د بدریینو متعلق وی زمونږ شمیر د بدر د صحابو د طالوت د لښکر برابر دی د طالوت د لښکر شمیر هم 314 او دا هم 314 چې مخکې لاړل دي خو شنه خېټه پرېوتل مونږ د کار نوي صاحب خېټې هم پړسېدلي دي دا د جنګ ورځې نه دي دا ګرمي ده او تاسو وی بدبختو ذو جهاد نه 314 څه وایي هغې دعا کوي ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین یا الله مونږ له استقامت راکړي که مونږ ته هر څومره تکلیف پېښېږي خو چې مونږ صبر راکې پیدا شي استقامت خپې هم کلکې کې چې ونه تښتو او الله د کافرو مقابله کې امداد به هم ته کوي څومره مزیداره دعا ده امداد به هم ته کوي او بیا د خپل طالوت ته وایي مه خفه کېږه کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله چې د الله امداد وي که نه نو کله وړه ډله هم په لویه ډله باندې بري موني مونږ له به الله امداد راکوي طالوت لغټ شو چې ځکه دغه د زرګاو لښکر رانه پاتې شو خو پاتې ښه دی داسې هم د جنګ نو دا به تښتېدل دا 314 به هم خویول
دا اوس مضبوط کسان پاتې شو. جالوت چې راغی میدان ته 1,00,000 فوج ورسره 1,00,000 او ښه مضبوط جوش کې رالل چې ښه بني اسرائیل خو ما تتر بتر کړي زما مشرانو، د دې خو مونږ کتابونه او جوماتونه او مدرسې هر څه روان کړي دي، دا خو مونږ ختم کړي دي، دا بیا راشته شو راته. او دې ته خو هم اطلاع وه چې اتیا زر دي، خو چې ویې کتل نو قوم ته یې ویې اوم لیده زما روبه، نو ټولو تښتېدل او دغه 200-300 پاتې دي. او دا به همداسې نه وجنی، دا به جمدي نیسو او دې ته به مونږ چل خو، دا به مونږ د دې ټولو دپاره د عبرت نمونې ګرځو. علالو به جمدي به نیسو او دا ټول به پې یرو. خو جالوت ډېر پهلوانه مورونو، ډېر پهلوان او ډېر بهادر و. هغه زمانه کې خو ډز به د پهلوانۍ جنګ به د پهلوانۍ به توره به ورسره وه او مخ په مخ به یو بل سره جنګېدل، پهلواني به یې کوله. داسې خو نه چې د لرې ځای نه یې ټوپک په ترخ کې نیولی دی او پټ ډزو کې وتښتې، دا جنګ نو. توره به ورسره وه، هغه به میدان اوړه چې کم به ښه مضبوط پهلوان به و، بهادر به و. جالوت میدان کې راووته او دې بني اسرائیل ته وایي تاسو نیکونو ته زمونږ نیکونو سبق نه دی ښوولی، تاسو بیا راووتی میدان ته، بیا در کې سو شوه. جنګ در سره نه کوو، نیسو به م او داسې به م نیسو چې تاسو نه به مونږ د عبرت نمونه به ګورو. او جالوت چې کوم بادشاه دی زورور هم دی، په دوی باندې دا خبره سره مو شو. دلته طالوت الله ته سوال وکړو یا الله هغه 1,00,000 دي او زما دا خو 314 دي، الله مونږ ستا په لار کې جنګېږو، که مړه شو نو شهیدان به شو او که جمدي پاتې شو غازیان به شو. د مجاهد څه دي؟ خو الله ته به راسره امداد کې. او یو اعلان یې وکړو، وی زما په لښکر کې چې چا هم جالوت مړ که فتح به الله مونږ له راکوي، نیمه بادشاهي به م ورکوم او خپله لور به م له ورکوم، نیمه بادشاهي به م ورکوم او زما لور شهزادګۍ هم ورته پنې کوي. دا اعلان دی. حضرت داود علیه السلام دغه وخت کې په دې لښکر کې دی او چې په لاره ته نو مفسرین لیکي ځان سره کاڼي واغېستل، یو څو کاڼي را واغېستل او هلک دی د 6 ورونو سره ملګری دی، 6 ورونه یې په دا جنګ کې دي، پلار یې په دا جنګ کې دی. او ده ته پلار وایي چې بچی ته خو کشر یې، ته شاته ودرېږه. وایي نه بابا زم د جنګ کې شرکت خو. وایي ګوره 6 ورونه دي پکې دي. وایي نه، خو چې جالوت راووته او دا خپل زور وباسي او دا چغې وباسي او په مسلمان دباو کوي، ده پې ورغروال او چې غزار یې پې وکړ او هغه داسې و چې د سر نه خپو پورې په وسله کې پټ و، او چې غزار یې پې وکړ دا سر پې ولګېد مردار پرېوت. داود علیه السلام مسلمانانو وی الله اکبر. خو چې هغې قوم یې وکتل چې جالوت خو زموږ راوپردېد او په یو غزار باندې مړ شو، نو دا قاعده ده چې مشر مړ شي د کشرانو خپې لږې غوندې وښویږي. دې خوا پې دې نورو حمله وکړه. الله داسې وکړه چې جالوت لښکر له مضبوط شکست میلاو شو، څوک مړه شو څوک خو تښتېدل. وقتل داود جالوت واتاه الله الملک، الله ولا بادشاهي ورکړه. طالوت ورته وی بس تا سره زما فیصله شوې ده، زما لور به م تاله در کوم، بادشاهي هم ستا شوه. هلته وله بادشاهي میلاو شوه، د بادشاه لور ورته میلاو شوه، دلته پروردګار ورته پیغمبري ورکړه. لومبې په مخ د ځمکه چې بادشاه هم وي پیغمبر هم وي هغه حضرت داود علیه السلام دی. بادشاه هم شو پیغمبر هم شو. دې نه مخکې چې بادشاه به پیغمبر بنو او چې پیغمبر به بادشاه بنو. الله فرمای آتیناه څنګه دی ما ولا علم او پیغمبري ورکړه، حکمت مې ولا ورکړه او ما ولا بادشاهي هم ورکړله. بادشاهي دواړه ورته میلو شو. راغی بني اسرائیل یې را یوځای کړل. په بني اسرائیلو کې یو قوت او یو طاقت پیدا شو. مضبوط لښکر یې پروردګار هلاک کړ. هم 314 خان او د نبی علیه السلام د بدر چې کوم مجاهدینو هغه څومره و، هم 314. بالکل دغه مجاهدینو خبر رښتونې شوه چې بعضې وخت کې وړه ډله چې د الله امداد او د الله توفیق ورته په لویه ډله باندې زور ورکېږي او غلبه کوي. الله ولا نبوت او بادشاهي ورکړه اوسېده. دا د موسی علیه السلام نه 1500 کاله پس دی تېر شوی دی، 1500 کاله پس. او د ابراهیم علیه السلام په نوسو کې راځي. ګوره د نبوت په خاندان کې دی. د یعقوب علیه السلام دوی د یهودا د هغه نوسې دی، د هغې په اولاد کې راځي. یعقوب علیه السلام په 12 زامنو د یهودا په اولاد کې دی. او د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام، د هغې اولاد کې دی.
او پروردگار والله عمر هم زیات کړ. عمر عجیبه طریقې سره زیات شو. ګوره بادشاہي میلاو شو، پیغمبري میلاو شو. عمر یې لږ د 14 کاله د الله په علم کې په فیصله کې. حدیث پاک کې راځي چې د آدم علیه السلام د دې شانه الله تعالی کله د هغه بچي راویستل، مخامخ یې ورته داسې ودرو، د دې سرو میږو په اندازه پوټیني پوټیني شکل یې ګوره د انسان و، خو په مقدار کې د دې سرو میږو واړه واړه مخامخ یې ورته ودرولو. نو آدم علیه السلام چې تپوس کوي، وی من رب دا څوک دي؟ من هؤلاء؟ الپروردګار وی دا ستا بچي دي تر قیامته پورې چې به پیدا کړي. نو په هغې کې د بعضو د تندو نه رڼاګانې ختې، روشنایانې وي، پړقې دي. وی الله دا پکې څوک دي؟ وی دا پیغمبران دي که نه ستا په دې اولاد کې. د یو کس د تندي نه پکې ډېره لویه رڼا خته، داسې ډېر چمک و او ډېره برېښنا کوله. وی الله وی په دې پیغمبرانو کې د یو کس د تندي نه خو ډېره لویه رڼا خېږي، دا څوک دی؟ وی هذا ابنک داود، ستا نوسیر داود علیه السلام. نو د خوښ شو په هغه ځای. نو تپوس ترې کوي، وی الله عمر دې وله څونه مقرر کړی دی؟ څونه عمر دې وله یې ښودی دی؟ وی 14 کاله. نو چې آدم علیه السلام خپل عمر ته وکتل چې زما خو 100 کاله 1000 کاله دی، او ده ته یې وکتل چې دا خو 14 خو ډېر معمولي پوټې غوندې شی دی. وی الله عمر ولا زیات کا، 14 کاله ډېر کم دی، ډېر خشته ښکلې پړقېږي چمک وي، ولا زیات کا. وی نه ما چې چاله څومره عمر مقرر کړی دی عقه به یې د هغې نه پوټې زیاتوب ونه کوم. دا د الله فیصله ده چې څه مې مقرر کړی دی عقه عمر به وي، نه پوټې زیاتوب ونه کوم. نو حضرت آدم علیه السلام خپل عمر ډېر، وی الله که زه وله د خپل عمر نه لږ غوندې ورکړم. وی انت وذاک دا ستوره د خبر نه که ورکې ورکوله. خو ګورې یاد وساته که د خپل عمر نه دې وله عمر ورکړه نو ستا به کمیږي. ما چې کومه فیصله کړې د عمر به لکه یو سړی جومات ته 1000 روپۍ راوړي او دا په دې 3 کسانو تقسیم کا، او یو کس وي چې د یو له پکې زیاتې ورکړه، ابو وروره ما هم دقه 1000 دي، اوس که ته زیاتې ورکړې خپل حصه وله ورکړه. الله وی زما د عمر فیصله هم حقه ده، که ته وله زیاته ورکړې نو آدم علیه السلام ګورې ستا د عمر نه به کمیږي، خوښه دې خپله ده. وی رب زده من عمري 40 سنة، هغه خو د عمر شروع هم نه دی که نه، د کله خو په جنت کې د دنیا ته خو راغلی هم نه دی، او 1000 کله خو هغه ته ډېر لوی شیخ ښکاري. نو بس هغه وی زما د عمر نه 40 وله ورکړه پروردګار، 40 کاله عمر. حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی او الله خو ورته ویلي چې عمر به 1000 کاله 40 کاله پاتې شو، ملک الموت وله راغی. وی ستا ټیم پوره دی؟ و ټیم کوم ځای پوره دی؟ شمېر دې کړی دی یو که نه؟ الله را لېږلی منو، الله به شمېر کړي. وی داسې کار دی چې زما عمر کې اوس هم 40 کاله پاتې دي. ما ته الله 1000 ویلي، 40 کاله مې عمر پاتې دی، ما یو ورځ شمېرلې ده. ملک الموت الله ته رجوع کړه چې الله خو داسې وایي، ورته یاد کړه چې ستا 1000 و خو 40 داود علیه السلام له ورکړی دی. چې راغی وی ولې تا خپل نوسیله داود علیه السلام له 40 کاله نه دي ورکړی؟ وی نه ما نه دي ورکړي، نسیه وجحه ده، ایري ویر د هغې زمانې د هغې دغه دار داسې مثال دی د هغې علاقې لکه سړی چې خوب ویني. بعض انسان ته خپل خوب یادي او بعض انسان ته خوب یاد نه یېري. نو اخو د بلې دنیا معاملې وي، نو آدم علیه السلام ته یاده نه وه دا خبره. قرآن کې الله په خپله وایي وی یېرې مو او انکار یې وکړو. نو د اولاد نه یم وي ځکه خبره یېرېږي او انکار هم کوي. یره په انسان غالبه ده که نه، او زر انکار وکړي. وی ما خو نه دي ورکړی؟ وی تا ورکړي دي چې کوم وخت کې هغه میثاق او وعده و د شانه مې دله بچي راوویستل، تا دله 40 کاله ورکړي دي. اوس قصه د خلاصه ده. نو آدم علیه السلام ته یو سیکنډ صبر ونه شو، 40 کم 1000 کاله باندې د هغه نه سا لاړه. او د داود علیه السلام عمر څومره شو؟ پوره 100 کاله، 14 خپل او 40 خپله ده. نو داود علیه السلام ته څو څیزونه میلاو شو؟ نو 3 بادشاهي میلاو شوه د بادرۍ د وجې نه، مفتو کې نه، بادري وکړه، یو لوی کافر یې مردار کړه، او د هغې په مقابله کې رب العالمین ورته پیغمبري ورکړه. او د آدم علیه السلام د عمر نه هغه وله د خپل عمر نه مخکې نه 40 کاله سنبالې ښودو چې دا ده. او پروردګار ورسره یو احسان بله م وکړه، یو کتاب یې نازل کړ، زبور. تورات خو و ګډوډ شوی و، نو نوی کتاب الله دې له راولېږه زبور، او ده به صاحب تلاوت کو، او داسې تلاوت به ده زبور کو
ناشنا تلاوت د نبی علیہ السلام په صحابو کې او صحابي دی ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا غیر خشتا واد دومره خشتا وادو چې کله ابو موسی اشعری رضی الله عنه تلاوت کو رسول الله مبارک بو سره لقاو اے ابو موسی وی داسې خشتا مزیدار आवाज الله درکړی دی لکه داوود علیہ السلام आवाज چې څنګه ګور پیغمبر علیہ السلام د داوود علیہ السلام د आवाज صفت کوي لحن داودی هغه په شان خشتا आवाज الله درکړی نو د داوود علیہ السلام आवाज څنګه مزیدار او خشتا چې کم ځای به تلاوت د قرآن شریف کو نو غرونو بام ور سره زبور وي کانو بام ور سره زبور وي او مرغې برالی په دې هوا کې به وزر والی او ولاړې به او ساروی به ورته راجمع شاغي بام ور سره په تلاوت کې مصروف او چې ځنګل ته بلال په ځنګل کې به د زبور تلاوت کو د ځنګل د اونو نه بم د زبور आवाज وته دې ته تلاوت وي من څه आवाज دی موږ خو لاول आवाजونه خراب دي خشته نه دي او که خشته आवाज نه چي نو په مانځ کې یو غړدو باسي زری وای خله आवाज سره مزیدار आवाज سره تلاوت د قرآن شریف کوي لکه کوي خو خله کوي یو په تلاوت کوي یو رکوع تلاوت کوي خشته आवाز سره کوي مزیدار आवाज سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم وخت کې پیغمبر تلاوت کوي پیغمبر د قرآن شریف او په خشته आवाज کوي الله ول داسې توجه ورکړي چې دونه توجه بل شي نه ورکړي خپل आवाज د الله لوی نعمت دی الله دې زموږ نصیب نو لږ تلاوت خو په خپل او خشته आवाज سره نو داوود علیہ السلام چې به کوم وخت کې تلاوت د زبور کو او زبور بیا کتاب عجیبه دی زبور ټول د الله سنو صفت دی هغه کې احکام نشته احکامات ټول تورات دي تورات په احکامو به عمل کوو زبور کې ټول د الله سنو صفت نو چې دبر زبور تلاوت شروع کړو مارغانو حیواناتو او سیب دي کانو دي بوټو دی به سره بنگار کوو لکه یو سړی تلاوت کوي کنه او هغه تلاوت چې لخوان ورکي نه هغه په لکه رو پټ پټ ور سره لګي یا بشیر جان کله نات وای کنه او چې لخوان ورکي ناغي ور سره هغه کله رو په قلار قدیم کله وی لکه وای را سره کنه هغه لا خوان شروع دا خدای والی شوم دی مونږ ته نه وای ناتونه بهر کې هغه د داسې خشته आवाज الله ورکړو او الله ولا طاقت څنګه ورکړو نبی رسول الله په خپل فرمایي حدیث کې راځي سمان غلط قصه نه ده چې نوکرانو ته به حکم وکړي چې د زین داتا اسرا تبار کې نو چې غیب هغه اس باندې قطع چولا او زین به په برابرو نو د تورات د زبور ختم کړو بیا دومره سات کې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې دی هغه به په شپږ غنټې کې قرآن شریف ختمو شپږ غنټې نو صاحب د هندوستان او د علاقې علماو او قاریان وایي دا چېرته کیدی شي شپږ غنټې کې نبي علیه السلام خو فرمایي 3 ورځو نه مخکې به ختم نه کړي شپږ غنټې کې څنګه ختمې هغه د هغې قرآن شریف ځان سره لاس کې ونیو او د مازدیګر مونځ چې وشو نو د شروع وکړله الحمدلله شروع وکړه الحمدلله رب العالمین د ماښام بانګ یې نو ویلې چې ورناست دی قرآن شریف ورځ هغې ورته او د قرت د اصولو مطابق د قاریان او علما ورته ناست دي هغې ورته ویې ته یې ویلې چې دا ستا کرامت دی نور چاته د اجازت نشته نو د داود علیه السلام په پیغمبر و د هغه خو دا معجزه وه معجزه ویلې ده چې د عقل نه بار کار به د پیغمبر نه صادرېږي نو چې هغې به ورته په اس باندې کت او زین برابرو او دې به ورته ختم تورات زبور به ختم کړی دی د اواز خشته والی عبادت به څنګه کوو نو چې نبي علیه السلام د کوم عبادت صفتو کې نو هغه د صفت قابل یې که نه نبي علیه السلام فرمایي ویله داود علیه السلام مونځ ډېر مزېدار ډېر اعلی صحابه د الله رسوله څنګه مونځ یو وی د شپې نیمه به خوب کوو لومبې نیمه حصه لکه شپږ غنټې شپه شوه مثلا شپږ غنټې نو 3 غنټې خوب 2 غنټې به پاسې د الله عبادت به وکړو نو بیا اخیری غنټه به بیا خوب کوو چې سهار دپاره دمه شي 3 حصه به د شپې عبادت او د کور خاوندانو باندې به څنګه عبادت کوو د به وی زما دا عادت دی او دا مې طریقه ده چې زما په کور کې داسې ټیم نه چې د الله عبادت پکې نه کېږي نو خلکو باندې نمبر یې ښودی بچې ته به د سهار نه د 10 بجو پورې د سبا نه عبادت کې بیا به ته نه کې دا بل به کوي بیا به ته نه کې بیبي به کوي بیا به هغه نه کوي لور به کوي یعنې 24 غنټې 24 غنټې به د په کور کې د الله عبادت کېده چې زما په کور کې داسې وخت تېر نه شي چې د الله عبادت پکې نه کېږي او روژه به یې څنګه روژه نیوله
نو ګوره رسول الله مبارکی صفت کوي. نبی علیہ السلام فرمایي بهتره روجې د داود علیہ السلام روجې وي. یو ورځ به یې روجه وه، بله ورځ به یې کوجه وه، بیا یو ورځ روجه بله ورځ کوجه. دا غوره دي، سړی پې تنګېږي هم نه او ډېرې روجې. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم روجو د کوم منځ صفت کې خو هغه قابل دی چې صحابه به نبي علیه السلام نه تپوس وکړه د الله رسوله مونږ څنګه تهجد وکړو؟ د داود علیه السلام طریقه دغسې کوئ. او صاحب روجه څنګه ونیسو؟ صحابي به زه خو ډېرې نیوی شم. وی د داود علیه السلام د روجو نه بهترې روجې نورې نشته. یو ورځ روجه او یو ورځ کول. نو پیغمبري میلاو شوه، بادشاهي میلاو شوه، زبور میلاو شو، ښکلی اواز ورته میلاو شو، عبادت به یې کو او ورځې به یې تقسیم کړې. یو ورځ به د الله عبادت کوي، دا مې د خدای ده، دې کې د بل چا کار نشته. بادشاه هم خو دا مې د الله ده. یو ورځ به د خپلو بچو سره وخت تېراو چې دا مې د ما د بچو تربیت وکړم، بچي برابر کړم، د بچو اخلاق ټیک شي او د بچو سره چې سړی ناست وي نو خوند هم کوي. او یو ورځ به جناب د رعیت لپاره ورکوله چې تاسو راځئ چې د چا څه قسمه کار راځي دي په دغه ورځ به دغه کار کوم. دا به یې تقسیم کړو. الله ورسره یو احسان بل وکړو، د زغرو د جوړولو چل یې ورته وکړو. قرآن کې الله فرمایي وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اوسپنه، نو اوسپنه چې سړی لوور لواري کوي خو په اور کې ږدي او څټک وله رابروي او پلکونه وله رابروي. نه، لوور نو چې دا پلکونه دی وایي. الله ورته اوسپنه داسې نرمه کړې وه چې په لاس به یې تاوله راتاوه، کلکه اوسپنه ګوتو کې به یې نیوله او تاوله به، او چې څومره به یې نری کوله نری کېده به، نو زغرې به یې جوړولو. زغره په تاسو په دې جیبګرو کې به کتلې وي د اوسپنې کړۍ جوړې کړې وي، هغه په جنګ کې استعمالي، ځان ته یې واچوي چې توره پې اثر نه کوي. نو هغه زمانه کې لواري زغرې به وي، هغه به درنې هم وي، خلک به ورسره ګرځېدي هم نه شو. ده به ښه مزېداره اعلی زغرې جوړولې او مزیداری طریقې سره نری اوسپنه او نرمولې به ابې خرڅولې. دې دپاره به یې دا کار کو چې زه د بیت المال باندې بوج نه شم او د خپل لاس ګټه وخورم. بیت المال مال به یې نه خوړ، د خپل لاس په ګټه به یې خپله ګزاره کوله. لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو د به کپړه خرڅوله، نو تانونه یې په اوږه بازار کې روان و، خدای مو بخښه کپړه خرڅوم، تجارت یې کو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغی مټې ونیو، ابوبکر څه کوې؟ وی دا کپړه بازار کې خرڅوم. وی د مسلمانانو کار به څوک کوي چې ته دا کپړې خرڅې؟ نو وی زما بچي به څه خوري چې دا نه خرڅوم؟ وی راځه مونږ د بیت المال نه تنخواه مقررو. نو بیا کېنه و د بیت المال نه یې وله تنخواه مقرر کړه، او څومره تنخواه یې وله مقرر کړه؟ دونه یې مقرر کړه چې د ابوبکر او د هغې د بچو پې ادنا ګزاره کېده، ټوټې غوندې. نو حضرت داود علیه السلام ته الله د زغرو د جوړولو چل وښو. قرآن کې الله وایي اوسپنه مې ورته نرمه کړه، بغیر پلک او سټک او د اور نه به ورته اوسپنه نرمېدله، او د هغې نه به یې زغرې جوړولې او خرڅولې به، او د خپل ځان او د بچو ګزاره به یې په هغې باندې کوله. د الله احسان شو. ګوره الله احسان کوي بیا که نه، چې ته الله ته ځان نږدې کړې، الله به سره احسان کوي، الله به راته هر څه آسان کړي. یو ځل په کور کې ناست دی، رکې دا راله، یاره وی ما غوندې عبادت دا به په مخ د ځمکه بل څوک ونه کړي. خبره یې ټیک وه، ټیک وه، غلطه نه وه، ځکه پیغمبر دی، د پیغمبر په شان عبادت امتي نشي کولی. او بیا منځ او روجه او ټول کور کې یو شان عبادت، خو الله ته د دا خبره خوښه نه شو. بعضې وخت کې یو خبره ګناه ني، خو د پیغمبر د پیغمبرۍ د شان سره مناسب ني. الله وی ښه دا دې څه وویل. رونو حدیث پاک کې راځي کې عبادت کې نو ځان ته به نسبت نه کوي چې دا زما کمال دی، چا ته به نسبت کوي؟ الله ته. هغه انسان چې هغه وایي الله ما دله لمونځ وکړو، ما دله روژه ونیوله، ما خو صدقه ورکړه، ما زکات ورکړه، ما حج وکړو، الله ورته څه وایي؟ مړه تا څه کړي دي؟ دا خو مال ما درکړه نو ځکه تا صدقه ورکړه کنه، ما مال درکړه ځکه دې حج وکړه، تا پکې څه دي؟ او که ته لمونځ کې او روژې نیسې نو ما دله ښکلی اندامونه درکړي، سترګې مې درکړلې، پوزه مې درکړه، غوږونه مې درکړل، لاس پې مې درکړل، او عقل او دماغ مې درکړل. که ته ما لیونې پیدا کړې وې او په لاس پو مې ګوټ شل پیدا کړی وې، ستا پلار به لمونځ کړی، تا لمونځ کولی شو، تا روژه نیولې شوه. خو زما امداد او دا حقیقت دی رونه، دا خو د الله امداد دی چې په اندامونو روغ، په عقل روغ، نو زما عبادت کې نو ساوی چې ما عبادت وکړو، الله په دې خفه کېږي. او چې کم انسان داسې ووایي یا الله ما خو یې صدقه نه راکړې، دا مال خو تا راکړی دی، زما څه مونځ دی زر زر مې وکړو،
زما سروجه ده ما که حج کو خو تا مال لا کړی دی دا خو زما کمال نه دی الله ورته څه وایي بنده وي دا څه تا کړي ما خو تا کړي لاس پې تاوړه کول پیسې تا راواغېستې د حج نیت خو تا وکړه ای بنده را تا کړي دي ګوره زه په عاجزۍ الله خوشحاله شو د هغه بل په معمولي لویه باندې الله خفه کېږي الله چې خوشحاله په څه به خوشحاله په عاجزۍ او چې خفه کې نو کبر کوه په دې به خفه کېږي نو داود علیه السلام کبر نه دی کړی حقیقت خبره وکړه پیغمبر دی د پیغمبر په شان عبادت بل څوک نشي کولی الله ته خوښه نه شو کوم ورځ چې د د عبادت و کور کې ولاړ دی په عبادت په دغه ورځ به ده فیصله کړې وه دروازه به یې بنده کړې وه جرنده به وه د قلا دروازه او په هغې به پولیس ولاړ د هغه زمانې چې کوم پولیس یا فوج و چې څوک به ما ته نه پرېږدي هېڅ څوک به نه راځي ولې ما د خلکو دپاره جدا ورځ مقرر کړې ده او کور بیبیانو ته به تاسو هلته عبادت کوئ چې زما عبادت کې هېڅ قسمه خلل لا نه شي اوس دی لګیا دی خپل عبادت کې 2 کسه ورته ور وغړېدل 2 کسه ورغلل خصمان قرآن کې الله وایي څنګه دی ورپسې تصورا په المحراب دی کې څنګه دی یې شو ور وغړېدل چې ور وغړېدل داود علیه السلام اوس او جګړه چې چا په میان کې جګړې نو شور هم کوي یو بل ته وایي په ما ظلم کوې ابلوی نه ظلم نه کوم شور جوړ شو داود علیه السلام په مانځه کې وایي چې دا څوک رالل غله رالل ډاکوان دي ته په کومه رالل دروازه خو بنده ده ته په کومه رالل او دا شور د سره بس هغه مونځ هر څه مختصر کړل په دې باندې پرېښودی ته ویې وړه څوک یې او پریشان هم شو چې ګیر چاپېره د قلا نه خو زما فوج پولیس ولاړ دروازې بندې دا په کومه راغله او دا څه شورې جوړ کړ هغې ورته وې یېرېږه داود علیه السلام یېرېږه ما مونږ 2 کسان یو بل سره جګړه ده تا له هم فیصله راوړی چې مونږ له فیصله وکړو فیصله راله په کومه رالی یاره ستا هغه فوج پولیس نه پرېښود په دیوال راوړي او خدایه پاکه تا نصیب خلک دی په دیوال راوړېدل وایي څه فیصله م راوړې ده یو ورته وایي د ده یو کم 100 ګړې چیلې دي زما یوه ده دې ما ته وایي چې دا یوه ماله راکړه چې د ما 100 شي دا ظلم کوي که نه کوي نو ما ته ظلم کوي او سروره په خبره کې م زورور دی ما ته چې په یو به ته څه کې او زما خو یو کم 100 دي زما شمېر به پې پوره شي او چې بار خلکو له ځینو خلک هم دده مرسته کوي او دا قاعده هم د نن سبا زورور ده د دې خلکو خلک ملګري وي د غریب خبره زورچته و زورور دی خبره ده خلک چې چاته ور مخامخ کېږي ورکوله که نه خو یو چې دی څه پې څه کې خو چې بل چاله ورځو راځه په فلانکي پیسه نه کړو هغه مو یو کن دا خو رښتیا وایي یو چې دی څه پکې ورېکدل تعالی راجو د خدای پیغمبر یې که مونږ فیصله وکړو داود علیه السلام پوه شو چې او دا خو انسانان نه دي دا خو فرشتې دي په دیوال د پاسه انسان کوم ځای راوړېدی شي ما نه غلطي شوې ده ما وی چې د ما په شان عبادت څوک نه شي کولی الله دا دې پوه کړم چې دا څومره ټایم دې ضایع شو بېکار بې ځایه غوندې مسله درله راغله بعضې مفسرینو یو بله خبره لیکلې ده خو ټیک نه ده ټیک نه ده ویله ده یو کم 100 بیبیانې وي وینځې وي او یو بل یو کس هغه سره یو وینځه وه نو داود علیه السلام هغه ته وایي چې دا یو ماله راکړه نو الله ورته دا فیصله راولېږله نو هغې وی چې دا یوه چیلی چې ده دا دله ورکړه دا ظلم او دا خو زیاتې دی دا خو هغه هم زیاتې دی چې هغه نه هغه یوه وینځه غواړه خو دا خبره خطا ده ښه دا ټیک نه ده د پیغمبر په شان کې دا خبره ګستاخي ده او نه پیغمبر داسې کولی شي فخر راکعا وانام بس پوه شو چې دا خو الله په ما ازمایش وکړو په مې امتحان وکړو بلا وخت مې دا د عبادت نه ضایع شو دا خو که زه ځان له عبادت کوم خو د الله توفیق دی که الله بادشاهي نه وراکړې نو ما ځان له عبادت کولی چې پولیس به زما څوکۍ کوله فوج به زما څوکۍ کوله ما په قلا کې عبادت کوم پریوت الله ته په سجده ویې جړل دومره یې وجړل دا سواوي زمونږ یو کتاب دی د جلالین شرحه ده هغه لیکلي دي وایي که د ټولې دنیا اوښکې را یو ځای کې د داود علیه السلام اوښکو ته به ونه رسي او چې د داود علیه السلام او د ټولو انسانانو اوښکې را یو ځای کې د آدم علیه السلام اوښکو ته نه رسي دا څونه پوټې خبره ده لیکن فورا الله ته په سجده پرېوته او په جړاو په جړاو جړل به دومره یې وجړل چې د اوښکو سیلابونه به ترې پیدا دې نه دا معلومېږي وروڼو چې په عبادت په خپل غرور او کبر نه کړي دا به نه وایي چې دا زما کمال دی یو روپۍ دې چاله صدقه او خیرات ورکړه وایي دا د الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په څونه عبادت کوو
دا خپې مبارکې به وپړسېدې حتی تورمت قدماه حدیث کې راځي خپې به وپړسېدل. نو حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها ورته عرض کوي چې د الله رسوله ته خو الله پاک پیدا کړې هر څه درته معاف دي د دومره عبادت بیا ولې کوې چې دا خپې دې وپړسېدلې او جړل به ولې جوفه عزیز کعزیز المرجل دې سینې به داسې اوازونه کول لکه کټوی چې په اور پرتی او هغه جوشیږي او خودکار کوي داسې به سینې اوازونه کول ټوله به جړل رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو عایشه بیبي ورته عرض کوي چې دا ته ولې کړې تا خو الله مکمل معاف پیدا کړې او ته څه وایي افلا اکون عبدا شکورا نو چې الله دونه احسان په ما وکړو چې دې پاک پیدا کړم نو زه به د هغه شکریه نه ادا کړم پکې شکر خو ادا کوم دی دې نه زیات ولا کوم چې شکریه ادا شي په موږ الله څونه احسان کړی ټول موږ الله مسلمانان پیدا کړي ټول وایي الحمدلله په مسلمان وطن کې د مسلمان مور او پلار نه او د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دینه غټ احسان د الله بل شته هغه روح صحت بم پرید ورسه به پرید دا روحاني او دا دیني دا الله احسان نو مونږ چې څه کوو د الله یقین وکړه که پوټي شکریه مونږ ادا کولی شو د الله دونه احسانات دي په مونږ باندې زه اکثر دا خبره کوم وایم که په جاپان کې پیدا وي نو مونږ به ګوتم بت رام رام کول که په انډیا کې چې د هندوانو په کور کې پیدا وي نو د خپل لاس جوړ شوي بت ته به هم سجدې کول که په روس کې پیدا وي جرمني کې پیدا وي نو مونږ به خدای نه منل او که په اسرائیلو کې پیدا وي نو موسی علیه السلام او عزیر علیه السلام ته هم د خدای زوی وي او که په امریکا کې د عیسایانو په کور کې پیدا وي نو عیسی علیه السلام ته هم خدای وي دا شکر دی چې مونږ خدای دغه ځایونو کې نه یو پیدا کړی دنیا به څه کوي څو ورځې به دنیا خشته وه مال او دولت او موټر هر څه به سره خو ټول عمر به د خیرت د ډمبرو لرګي و ټول عمر به د جهنم ځای و خو د خدای فضل دی دنیا یا او شکر دی د هر چا له خدای د ګزارش دغه ورکړی دی دنیا لږه ده که ډېره ده خو په دې مطمئن یو د الله فضل دی چې په قبر کې او په حشر په نشر کې به مو انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه الله نصیب کوي ولې په هغه مو ایمان دی د هغه دین مو منلی دی الله مو منلی دی انشاءالله نو احسان دلته احسان وکړه هلته به مو احسان کوي یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت داود علیه السلام متعلق دې نه دا عبرت واخلې زما روم په عبادت به فخر نه کوي هغه پوټې غوندې خبره وکړه څونه امتحان او ازمایش پرې راغی قوم ته به لګیا نصیحت یې کړ هغه قوم چې دته راجمع شو زمونږ د جمعې ورځ د عبادت د هغې د خالي ورځ وه نو هغې د ایلې یو علاقه ده د دریاب په غاړه باندې د کوهي تور او د دغې علاقې سره خوا کې لوی دریاب دی بحر قلزم ورته وایي دغې بحر قلزم په غاړه باندې ایله کلی دی دغې کې اکثر خلک د دې پاتې کېدل نو د خالي پر ورځ یې پې ښکار بند کړی و خالي پر ورځ به ښکار نه کوي نو الله پې امتحان کوو د خالي پر ورځ به دریاب کې کبان ډېرو په نور ورځو به کم په دې باندې ښکار بند و دې نه به کوې نو دې یو چل جوړ کړو ډنډونه یې جوړ کړل ډنډونه د دریاب په غاړه باندې نو د خالي په ورځ بیا د هغې هغه ورپونه وویستل چې کوم ته اوبه ورته ځي نو چې سکبان به دونه ډېر چې د اوبو د پاسه به نو هغه به هغه ډنډونو ته هم لاړل نو ماښام مازدیګر به یې ورپسې ورخ بند کړ نو سار به پرې رالل نو کبان به یې ترې راوویستل ګوره چلونه یې جوړ او جال به یې راوړه جال نو د خالي په ورځ بیا جالونه په دریاب کې وغورځول نو په دغه ورځ به یې په کبان نه رایستل نو جال خو چې دې ور وغورځول نو کبان پکې بند شي که نه د اتوار په ورځ به راغل نو هغه جال به یې راوویست داود علیه السلام دوی دا ظلم مه کوئ دوی نه دا خو مونږ د خالي پر ګوره دلیل پیغمبر سره دلیل بعضې وخت اوس مونږ سره هم خلک دلایل شروع مونږ ته د قرآن حکم چې دا د الله د کتاب حکم دی دا د پیغمبر حکم دی صاحب دلایل به سره شروع نه نه کنه عقل مې دا وایي زه خو دا وایم عقل مې دا وایي د خدای نیکبخته د قرآن په مقابله کې ستا په دماغو کې خو سوټې پرتې دي د قرآن مقابله کې د پیغمبر د وینا مقابله کې د انسان عقل څه شی دی نو هغې داود علیه السلام سره باسونه شروع کړل چې نه نه خو الله په موږ ښکار منې کړی د خالي خو موږ ښکار نه کړو موږ خو د اتوار په ورځ کبان لرو اوس پیغمبر ته وایي چې دا ګناه ده مه یې کوئ قوم څلور ځایه شو یو قوم به ښکار کوو بل قوم به نهی عن المنکر کوله امر بالمعروف چې دا به نه کوي بل قوم
څه زمانه خو دوی منې کول خو بس هغوی پوه شو چې دا بدبختیان نه مني بس هغوی هم غلي پاتې شو او بل قوم ته به داود علیه السلام چې نصیحت ورته کوي هغوی وي زمونږ خپل عبادت کوو که مني دی او که نه مني نه دی مني خو چې خوند دی ونه کړو نو پروردګار ته بیزوګان او شادوګان هغه چې کم په غدش خاموش پاتې و هغې نه م الله بیزوګان شادوګان جوړ چې بیزوګان شادوګان دا لږ دریاب طرف ته نور ته ځان له شو داود علیه السلام یې نور ته وخواچېتی په دې به د الله عذاب هر کله چې راځي چې سار راغلل ویې کتل نو ټول د بیزوګانو او شادوګانو په شکلونو باندې او سرونه به یې خوځول او اوښکې به ترې بهېدې د هغوی خو د وطن خلک و اواز به یې فلان کي نو سر به یې خوځو اوښکې به ترې بهېدې اوور ورځې جمدي اوور ورځې پس الله مردار کړه بعضې خلک وایي دا بیزوګان شادوګان د داود علیه السلام د هغې قوم اولاد داسې نه ده ښه کم قوم چې مسخه چې هغه د اوو ورځو نه زیات نه پایي د دې بیزوګانو شادوګانو په شکل الله هغوی مسخ کړي لوی عبرت دی په دې کې زما وروڼو لوی عبرت یو به په لږ طاقت باندې ځان کمزوري نه ګڼي لکه څنګه چې د طالوت د خپل قوم سره پاسېد الله وله بری ورکړي کبر به نه کوي لویي به نه کوي او د پیغمبر مخالفت هم نه کوي حدیث پاک کې راځي پرون زمونږ حدیث تیر شو په ترمذي کې چې په آخره زمانه کې به 3 عذابونه راځي 3 یو به ځمکه شلیږي او خلک به پرې ننوځي او الله مونږ ته تیر کال خوله په دغه کشمیر او په دغه بالاکوټ او په دغه علاقو که داسې زلزله بله راغله او ځمکه وشلېده نو څومره کلي به څومره زرګونه خلک پکې لاړل او بل به شکلونه مسخه کېږي دا به م راځي الله دې مونږ ترې وساتي او دریم عذاب به دی چې د بره نه به پې د کاڼو د اوسپنو باران کېږي دا عذاب هم راغلی دی دا بمونه او دا میزایل څه شی دی دا اوسپنې دي که نه د هغې باران کېږي که نه نو دا یو خو لږ لږ وښودلی شو په مونږ ته په دې بالاکوټ او په دغه علاقو کې اسلام آباد کې وښودلی شو نمونه وښودلی شو او دا د اوسپنو باران هم در باندې کېږي په دې امت باندې لږ دی او بل غټ عذاب پاتې دی چې شکلونه به خدای خبر چې د خنزیر حدیث کې دا نشته چې په کوم شکل به بدلېږي مسخ لفظ راغلی دی چې د خنزیر په شکل به بدلېږي او که د خر په شکل به بدلېږي او که د بیزو په شکل او که د سپي په شکل پروردګار دې چې دا ور ډېر غلط طرف ته روان د مسلمان ګناه انتها ته رسېدلی ده زنانو کې دونه بې حیایي او دونه بې ستري عام شوې ده چې د هغې مثال نشته موبایل دونه عام دی چې هلکان جینکۍ ټولو ته ګپونه یو بل سره لګوي او ډیشونه او سیبه دا نور ګند او دا په کیبل یې ورشئ وګورئ پېښور ته اسلام آباد ته د خلکو په کې د خدای یره نشته عذاب به نه راځي په مسلمان د عذاب کار مونږ کوو مونږ الله غصه کړی دی الله دې مونږ د خپل قهر او غضب نه پامن کړي نه مولا زمونږ نه خیال دی خلاص دی نه جومات زمونږ نه خلاص شو نه مشر زمونږ نه خلاص شو نه تبلیغ والا خلاص شو نه بزرگ خلاص شو نه خانقاه خلاصه شو نه سپینګیري خلاص شو او نه کشر او نه زنانه دا مونږ نه خلاص شو هر سړی ځان ته د ټولو نه لوی سړی وایي او بل ته ګازر مولی مته نه ښکاري خدای دې مو د خپل قهر او غضب نه رونه وساتي نو داود علیه السلام متعلق دا یو د عبرت خبره شو بیا غیرتی څومره مرګ ولا عجیبه مرګ راغی ده به دروازه بندوله چې کله به د کور نه بار ته چې زما زنانه د کوره بار ونه ځي او چابیانې به ده سره وي چې زه نه یم چې ما کله بل څوک رادن نه شي یو ځل یې دروازه جلنده کړه او بار ووت چې بار ووته بیبي او بچی په خپل کور کې دي دی کې سړی ورغی پورته ده هغې چغې جوړې کړې زنانه و چې دا پردې سړی څه کوي دا خو دروازه هم بنده ده او داود علیه السلام خو بار سره دی اوس خدای مکه هغه راننوځي بچی سړی پردې څه کوي په دیوال باندې خلک راوړېدل ګاونډیان او نور چې دا شور د سره وي پردې سړی ولاړ دی داود علیه السلام په منډه راغی دروازه یې پلو کړه چې راغی سړی په میدان وی ته څوک چې زما کور ته راغلی بې زما د اجازت نه وی زه هغه قسم چې نه مې دیوال بندولی شي نه مې جرنده بندولی شي او نه مې د دنیا یو طاقت بندولی شي بس پوه شو وی مرحبا بملک الموت ملک الموت وی او وی مرحبا دی وی هر کلی دی ستا ټیم پوره دی سملاستو روح یې واغېسته والله یو او بلکې یو روایت کې راځي چې په سجده په عبادت باندې پرېوته روح یې اوچت کړو بیا ویله زما وروڼو لوی نه لوی سړی که بادشاه وي بادشاهي یې څونه وه
داسې نه چې د پاکستان بادشاه هغه مصر، فلسطین، عمان، بحرین دا علاقه راونیسه چې نن سبا ته ورته ابوظهبي او دا علاقې وې، دا راونیسه تر د عراق پورې او د ایران پورې د دې علاقې بادشاه حضرت داود علیه السلام. نو خبره مې دې پورې کوله که لوی نه لوی سړی وي مرګ نه نشي بچ کېدی. په خپل عبادت به غرور نه کوې، که عبادت هم کوې نو دا د الله تعالی فضل او د الله تعالی کرم. د پیغمبر د حکم عقلي دلیل به نه وی نه دا خو داسې او داسې بس چې څه د الله د کتاب او د پیغمبر د حدیث و حکم دی ابه منې ګنې بیدو شادو به دله جوړه شي. او په خپل طاقت به بروسه نه کوې، الله نه به سوال کوې نو که لږه ډله مي لږه ډله یې پروردګار ورله په څومره مضبوطه بادشاه باندې او په څومره لوی طاقت باندې غلبه ورکړل او د الله امداد به رسره وي. دعا وکړه چې الله تعالی په موږ رحم وکړي. یا الله موږ د هر قسمه آفاتو، بلیاتو، مشکلاتو، غمونو، مصیبتونو نه په امن کې وساتي. خدای د خپل قهر نه وساتي، الله د خپل غضب نه وساتي، خدای د مصیبتونو آفتونو نه وساتي. یا خدای ټول امت د فتنو نه وساتي، ټول امت د مصیبت نه وساتي. نن امت ټول په لوی مصیبت کې او په لوی پریشانو کې پروت دی او لوی غم کې پروت دی. الله دا زمونږ د ګناهونو وجه زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي او دا امت د نبی علیه السلام مبارک او خدای دا مسلمانان د دغه مصیبتونو نه په امن کې وساتي. خدای مریضانو له شفا ورکړي، قرضداران د قرض نه خلاص کړي، زمونږ د خپل ذات او د خپل حبیب سره مینه پیدا کړي او الله تعالی د مصیبتونو، د خسفونو، د مسخې، د زلزلو، د دنیا او د آخر د عذابونو نه په امن کې وساتي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیب کړي او د هغې د جنډې لاندې مهنت ته بوتلې کړي. العالمین مسلمان